الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك الآية وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر الحديث كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم وصل عليه. معزز سامعين حضرات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تسیرت متعلق چند بیانات مسلسل وار استاسو حضور ته پیش ول. تیر شوی بیان د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بعثت د واقعی متعلق. نننې بیان هم په موضوع د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم دی. خدای کې دنه چې کوم هجرت حبشي طرف ته شوی دی، په دغه باندې نننې بیان ان شاء الله مشتمل ګرځو. په حبشي په طرف باندې د مسلمانانو صحابه کرامو دا هجرت سرنګ مخې تراغه داغي سبب څه شو؟ نو سبب داغي د کافرانو مشرکانو په صحابه کرامو باندې قسمه قسمه ظلمونو، قسم قسم ظلمنا کافرانو مشرکانو په صحابه کرامو باندې شروع کړل. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام داغه د دین حق دعوت ورکولو. مشرکانو چې وکتل چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع نشو د دین حق دا دعوت ورکولونه، نو دیو په دې ظلمونو باندې بیا راون خطل او دې ته مجبور شو چې دا ظلمونه وکړي. یو ورځ حضرت بلال رضی الله تعالی عنه چې د کم ظالم انسان سره هغه ته دی وی دغه بلال رضی الله تعالی عنہ ته چې دغه خپل دین نقلار شه، دغه دین پرېږده او زمونږ هغه دین پسې پیشاړې هم کوه بلال رضی اللہ تعالی عنہ ویو آواز ورته فرمایي چې احد
یعنی اللہ تبارک و تعالی یو ذات تے احد لا شریک تے زدا غسر بل سوک شریک ول نوار دغا ظالم انسان خود ظلم باندے راضی و بلال حبشی رضی اللہ تعالی اگر مشب باندے راکار او قسم ظلمنا کئی حضرت بلال رضی اللہ عنہ بیواچو پس مکباندی او یو غاٹ کمر بے وکتو او بیراو دا بلال رضی اللہ عنہ رضی سینہ باندی بیکیر خویا دا پاس منافتا دیر ظلم لئی دے مسلمانانو باندی کف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یو رزقو کتل چے و بلال رضی اللہ عنہ باندی سخت ظلم قیدہ کافران مشرکان ابو بکر صدیق سے ورطو فرمائے دے بلال باندی دون ظلمون مکوئی دامات پریدی دا مقابلہ کی زمان سرا یو غلام دے چے تکڑ دے دا کاروبار کیوں تکڑ دے او قوی دے بدر تدار کما زکستا سو پر دین باندے ہم دے او بلال رضی اللہ عنہ ماتا راکی بس اوی ورسام دا سیو منلا او بلال رضی اللہ تعالی عنہ تورکا بیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بلال رضی اللہ عنہ آزاد کا او داتا مثل او بے آزاد کا دا ظلمونا دیر ظلمونا پی دیو کڑی دارنگی دیو با نمبروار با ہر یو مسلمان سامنے باندے اسما قسم ظلمونا کول چی دیو دا خبر دین پریدی او زمون دین قبل کی حتی چی دا ظلمون سیواشو نبی علیہ السلام کا خبر ملگیر راونا تو دیبی علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا حفاظت کی امدینہ او زمان حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائی او بل دا غطرہ غٹاڑا مرسرو دے مشرکان و کافران نبی علیہ السلام کا دارک ظلمون رسول اللہ خلاص نکے تاسو د سیو په چې دا کافران قسم ماته ضرر نشي راکولای چې د الله تبارک وتعالى هغه مدد سره بچي مو تاسو او بشي ته هجرت وکړي چې دا څنګه د خلک او پتا وخت کې په حبشه باندې نجاشي بادشاہ د حبشي بادشاہ ته دا خپل اسمو دیور باندې بادشاہ دا ډېر یو رحم دل انسان نبی علیہ السلام صحابه چې تلاړه ډېر عزت وکړو ډېر اکرام ولور ډېر صحابه کرام باندې مسلمانان چې د چا سره خپل اهل عیال کور ولو نور سره څوک ایواز لاړه په دغه قافله کې عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ شرم او نور دا بنی عبد شمس چې دغه قبیلې نه کې ابو حذیفه بن عقبہ د بنو اسد قبیلې نه کې زبیر بن عوام او د بنو عبد الدار قبیلې نه کې مصعب بن عمیر دا سړي خلک په دغه هجرت په سفر کې شریک شول او پدیو پس ورستو بیا دا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جعفر بن ابی طالب جناب نبی علیہ السلام بلویگو او دیم ندیب سر حبشی تا ہجرت کل چی دیو انتا ورسیدل حبشی ورلا نجاشی بادشاہ ورلا دیر زیاد اقرار مکوڑی زیاد
ادب او احترام او ډېر زیات ډېر په امن و امان باندې شو خوشحالۍ کې شو بس موږ خپل دین سره کار دی موږ سره چا کار نشته دی هم بل څوک اعتراض نه کوي چې تاسو ولې الله تعالی عبادت کوئ او زموږ د بتانو عبادت نه کوئ بس موږ ته هېڅ مسله نشته قریشیانو مکې کافرانو خو دا فکر و چې هلته نجاشي بادشاه خو د دوی په دین نه دی دوی ته بس سخت زورونه ورکړي دې به ورواپس کړي نو دوی د دې نه پروپاګانډې جوړې کړې نجاشي بادشاه دې خطونه لیکل شروع کړل سره افواهات دا کم خلک ستا خواله درغلي دي دوی د عیسی علیه السلام باره کې ډېرې خطاګانې خبرې کوي او ډېر خطا عقیده ساتي او دا نجاشي بادشاه هم په دغه دین د عیسویت باندې وایي دا ورته څه شی وایي وایي دا خلک چې درغلي دا عیسی علیه السلام ته وایي چې دا د الله رسول دی د الله بنده دی خدای نه دی د خدای زوی نه دی دغه خبرې مسلمانان عیسی علیه السلام پسې یم نجاشي بادشاه د دې خبرو په سر اتفاق نه کول مسلمانانو سره ډېر د رحم او کرم معامله وکړه موده تېرېدله چې قریشیان یې مکه وکتله کفار یې مکه چې دا خو نجاشي بادشاه د هغوی سره ډېر ښه سلوک شروع کړی دی په غوسه کې سرداران یې راغونډ شو اکبر کفاران او فیصله یې وکړه په خپل مابین کې چې د نجاشي بادشاه ته څه توقع لیکو او څه رشوت به ورته ورکړو کېدای شي ډېر کوښښ زموږ په دې رشوت باندې دا پیسې ډېر خطرناک شی دی پته لګي چې ګوره ډېر د انصاف کارونه پیسې د لاسه ورکوي خلک د خپل دین ایمان خرڅوي خان څه به وګورئ یادول شي که دا پیسه به خلک ورکړي بیا راشي دلته کوي دا په دې کې شته دا په دې کې هغه خبرې چې زما او ستا د نیکه د وخت نه راپاتې دي دین او څوارلس سوه وخت پرې راچلی دی هغو بیا راولګي کړي دا نشته دی دا نشته وایي ګڼه دا مسله د تدریس نه راغله ایمان کمزوری پیسو خرڅ شو دا خبره ونه بهرحال دوی راغونډ شول او دومره زبردستې تحفې تیارې کړې او چا چلن یې دومره تېز و په دې لارې کې چې څومره کسان ځي او د دربار د نجاشي پاچا ته ولاړ دي دوی له هم تحفې ورکړې سبا د خبرې نمبر راشي دوی هم ستاسو په حق کې بیا د ښه ګوایي ورکوي چې دا خو ډېر ښه خلک وو تحفې تحایف یې موږ له راکړو اول یې پکې تحفې منظوري دي او دا کوم دوه کسان چې ولېږل دوی ویل وی تاسو به د نجاشي بادشاه سره تر هغې پورې خبرې نه کوئ تر څو چې تاسو نجاشي بادشاه له د تحفې لېږئ دغې مقصد دا چې د تحفې تحایف واخلئ څه خاطر به هم وکړي څه رشوت به هم وګڼي بیا به درسره ښه خبرې وکړي ستاسو خبره به وکړي همدغسې وکړه او غرض هلته ورورسېده کوم کسان چې په ډاکټر و هغه په لارې مقرر هغه ټولو له تحفې تحایف ورکړه نور خبرې خبرې نه کوي نجاشي بادشاه سره چې ملاو شو د سلام کلام نو مخکې ورته تحفې پېښ شو نجاشي بادشاه چې وکتل چې تاسو په څه غرض باندې راغلي وی موږ دې له راغلي دا کوم کسان چې د مکې مکرمې نه راغلي دي او دلته ستا سره په دې حبشه کې چې کومه دی ډېره شوي دي دا ډېر خطا خلک دی راوړي کړي وړي دیو بے اقلام نسبت ورته وکړو بے اقلام دي د وړو نسبت ورته وکړو واړه دي نه پوهېږي کوم چې وایي په نظر باندې کار واړه کړی خو واړه دي نه پوهېږي کوم اقلام دي څو کسان دي زموږ دین یې پرېښی دی د پلار نیکه او زموږ د بوتانو عبادت هغه یې پرېښی دی بس چې خدای یو دی او زموږ په دې بوتانو پسې ورته کډې وړې وایي او موږ ورته ډېر نصیحتونه وکړو زموږ دین ته خبرې هغه ځین راوتښتېدل دلته یې پناه اخیستې او د عیسی علیه السلام باره کې دا کومې خبرې چې مې ورته وکړې دی ورته وویل نجاشي بادشاه یې ښه صحیح ده
دوی دا خبرې په ټولې واورېدې چې دوی ورته په من او فعن باندې دا خبرې ټول رسول ویل. نجاشي بادشاه ویل هغه کسان چې دا مسافر دي راغلي دي صحابه کرام دا ماته راغلي استازه چې په هغو پسې لاړ تاسو نجاشي بادشاه غواړي او هغه پیشۍ ته راشي. دا صحابه کرام په خپل منځ کې پردی ځای ته پردی وطن او د بادشاهانو سره خبرې کول د سردارانو سره وړه خبره خو ایماني زور دا صحابه کرام په خپل مابین کې وایي چې موږ څه وایو دی نجاشي بادشاه ته دې زموږ تپوس کوي. جعفر رضی الله تعالی عنہ چې د علي رضا ورور دی ډېر وړاندې شوي هغه څه وایي کوم چې موږ ته زموږ رب ویلي دي او کوم چې زموږ نبي موږ ته ویلي هغه خبرې به د نجاشي بادشاه په مخ کې. نجاشي بادشاه دې راوغوښتل تاسو څنګه خلک یې ستاسو څه کار کردار دی څه معامل دی خبره ده به رسول تاسو ته څه وایي چې مکه کې د نبوت دعوه یې کړې ده دې تاسو څه ته راغلي او تاسو څه شی کوئ. دې ورته فرمایي كنا قوما اهل الجاهلیه موږ د جاهلیت په زمانې خلک نعبد الاصنام موږ د بتانو عبادت کوو څنګه او بل ونأكل الميتة مردار بنوعي یو د بتانو عبادت کوو او بل مردار پړې موږ څه خلک ونأتي الفواحش او هر د بهایي کار په وړاندې راځي چې کوم د بهایي کار ناروا کار ودا یا د فواحش معنا په زناکارۍ سره شوی دا ناروا کار ودا ونقطع الارحام او خپلولي به مو کټ کول څومره خپلوان دي د هغو سره موږ رشته نه پالل رشته به ورسره موږ کټ کوله د هغه کار وزموږ بل موږ چې کوم ګاونډیانو د ګاونډیانو سره بد سلوک کول او کوم چې زموږ کې قوي کسانو زورور دي زورور به په دې کشرانو ضعیفانو کمزورو خلکو باندې ظلم کول وكنا على ذلك واصدق زمون دين او دغه زمون کار کردار چې موږ تاسو ته بیان والله تعالی په موږ باندې انعام وکړ فبعث الله تبارک وتعالى راولېږه الینا رسولا منا داسې رسول راولېږه چې زموږ د قوم نه دی قریشي دی او فرشته نه ده بلکې د الله تبارک وتعالى باندې بشر دی داسې یو رسول الله تبارک وتعالى موږ ته راولېږه عمل خو زموږ دغه وکړه دغه دین او ته موږ ته سره وښودل اوس تا ته موږ ته راوکړه نعرف نسبه وصدقه وامانته وعفافه د دې پیغمبر نسب مو پیژنو چې دا څوک دی د سبب موږ ته معلوم دی هغه تیر رسول کې شوي او د دغه عمل مو پیژنو صداقت پیژنو څومره صادق او امین پیغمبر دی او د ته پاکیزه اخلاق او پاکیزه اعمال نه مو خبرې هغه مو پیژنو څومره پاکیزه اعمال څومره پاکیزه کې خوښي دا ټول مو پیژنو دې پیغمبر فدعانا الى الله لنوحده ونعبده دې پیغمبر نو راوړو دې خبرې ته د الله تبارک وتعالى یو وګڼي الله عبادت کوي الله سره شریک مو جوړوي ونخلع ما نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان او یا خدایان پرېږدئ چې کوم د ګډو نه تاسو جوړ کړي بتان دي او تاسو عبادت کړی او تاسو پلرونو عبادت کړی دغه پرېږدئ د یو الله عبادت شروع کړئ وامرنا بصدق الحديث او دا امر یې موږ ته وکړو چې رښتیا وایي دروغ مه ځان ساتئ دروغ مه وایئ دروغ ښه شی نه دی رښتیا خبرې کوئ وعده الامانه او امانت چې درته څوک وسپاري امانت کې خیانت مه کوئ امانت خیانت کوئ دې خبرو ته فکر کوئ چې دا خبرې موږ ته دې پیغمبر راغلي دا غلطې خبرې مخکې ورته بیا فرمایي
وصلة الرحم او ته امر کړه په صلې رحمي سره چې خپلوانو سره خپلوي پالي صلې رحمي وکړ کوي تعلق ساتي او حسن الجوارح گاونډیانو سره تعلق ساتي والكف عن المحارم والدماء او ځان چې کوم دی هغه سره ساتي چې الله تعالی ورکړي ورته حرام ورزولې ځان ساتي روا قبول مکوي ونهانا عن الفواحش او د بهای او ناروا کارونه مکوي قول الزور واکل مال الدين او د دروغ خبرونه او د دروغ گواهینا او د یتیم د مال خوراک نه مکوي پس په محسنات هغه پاک دامنې بي بيان شي وځ نه کاری نه دا کړی همو په فارغ کورونه لګول ته ټول به لګول دې پیغمبر د اخر زمانه مونږ د دینه منع کړو په پاک دامنو بي بيان باندې ته نه لګوي وامرنا ان نعبد الله وحده